بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم. محترم سامعین حضراتو، دا کوم موجوده امتحان چې روان دی د وبا په شکل کې یا د وایرس کرونا وایرس په شکل کې، یقینا خلق ورسره پریشان دي. زندګۍ په معاملاتو کې فرق راغلی دی او که څوک مریضان نم دي نو هغه ذهني طور باندې پریشان دي او مختلف وسوسې او مختلف خدشات ورته پیدا شوي دي. نو موږ ته ضروري ده چې موږ د خپل مبارک دین په تعلیماتو باندې عمل وکړو چې کوم هدایت موږ ته الله تعالی او د الله تعالی ګران حبیب محمد مصطفی علیه السلام را لګري دي، په هغې باندې عمل وکړو. نو بعضې دوستان دا خبره کوي چې یاره دا عذاب نه دی، دا الهي مثلا د الله د خوا مثلا ده، بلکې دا څه منصوبه ده، څه چال دی چې کوم نظام دپاره یورپ والا یا یهودیان هغوی دا پروګرام دغه کړی جوړ کړی دی وغیره وغیره. نو زموږ عرض دا چې علم د غیب د الله تعالی سره دی، او که الله تعالی چاته علم ورکوي په خپل عطا سره یا په فهم سره یا فراست سره یا کشف و کرامت سره، هغې نه موږ منکر نه یو. یقینا داسې کیدلی شي، خو که یو انسان یو مشکل ته ګوري، اسپتال ته لاړ شي انسان او د هغې په زړه کې د الله تعالی یره پیدا شي، نو دا ښه خبره ده که یو علاقې کې جنگ دی، جګړه ده، دوه کسان راپاسي خپلو کې سره یو بل مړ کړي، نو بل انسان د هغې څخه د مرګ پند واخلي، ویریږي. انسان قبرستان ته لاړ شي، رحمه ابا فرمایي هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس د عمر نصیحت په دا دنیا. نو موږ ته پکار دي چې موږ دغه موقع نه استفاده وکړو او د الله تعالی رحمت طرف ته متوجه شو، استغفار وکړو، توبه وباسو. که عذاب فرض که نه هم وي او موږ ویره پیدا کړو، الله تعالی طرف ته متوجه شو، نو دا خو زموږ د سعادت دلیل دی که نه. انسان سترګې لمدې شي، خوف خداوندي پیدا شي، وجاړي، استغفار وکړي، دې باندې الله تبارک وتعالی خوشحالیږي. نو موږ ته پکار دي چې په یو څو خبرو باندې عمل وکړو، دا موږ او تاسو ته د الله تبارک وتعالی د رحمت طرف ته مایله کړي او الله تعالی موږ او تاسو څخه راضي شي. حدیث مبارک کې راځي چې 5 شیان د 5 شیان نه مخکې غنیمت وګڼئ. مبارک فرمایي چې دا ستاسو ځواني غنیمت وګڼئ د بوډاتوب څخه مخکې، سبا به سپین ږیری بوډا به هېڅ به نشئ کولی. فلهذا اوس چې دی د دې موقع څخه فایده پورته کړه. همدغه رنګې صحت غنیمت وګڼه، اوس صحتمند دی، خپې لاسونه دې کار کوي، دماغ دې کار کوي، کار کولی شي، مونځ کولی شي، عبادت کولی شي، چا سره په ښه او نیک کارونه کې مدد کولی شي. نو مخکې دی نه چې بوډا شي، ضعیف شي، مریض شي، د هغې نه فایده پورته کړه. که مال لري، غني وي، پیسه لري، هغه غنیمت وګڼه مخکې دې څخه چې ته مسکین شي، فقیر شي او غریب شي. همدغه رنګې خپل ژوند غنیمت وګڼه. الله تعالی ژوند درکړی دی عز وجل، ته چې د زندگی لري، د دنیا مزرعة الاخره، دې کې فصل وکړه، عبادت وکړه، طاعت وکړه، د دې نه فایده پورته کړه او الله تعالی ځان څخه چې که هغه راضي کړه. نو اوله خبره خدا ده چې موږ ته پکار دي چې موږ په داسې موقع باندې الله تعالی باندې یقین پخته کړو، الله تعالی باندې یقین خپل محکم کو چې هر څه کېږي، که ما ته بیماري را رسېږي، تکلیف را رسېږي، مریضېږم یا که مړ کېږم، د رب مرضي که نه وي، د الله مرضي که نه وي، ما باندې هېڅ هم نشي کېدلی. دا یقین که پخته شي، پوخ شي، نو هېڅ مشکل نشته دی. نو موږ ته پکار دي چې موږ دغه یقین خپل پوخ کړو. الله تبارک وتعالی په خپل هر څه باندې چې دی هغه علیم وګڼو او هغه په هر کار باندې حکیم وګڼو، هغه عزیز او غالب وګڼو او هغه حافظ وګڼو. هغه حافظ دی، هغه ناصر دی. دا کوم چې اسماء الحسنا دي دا باید موږ کله کله مطالعه کړو، د هغې ورد وکړو، د هغې معنا کې غور وکړو، په هغې باندې عقیده پخه کړو. یقین پخته کول پکار دی چې ما ته نقصان هېڅ شی نشي رسولی مګر چې د الله تبارک وتعالی خوښه وي. که د هغې خوښه نه وي نو که زه زهر هم وخورم ما ته نقصان نشي رسولی، او که د هغې خوښه وي نو که زه په د قلعې د اوسپنو کې ننوځم هم به ما ته مرګ راځي، مړ کېږم به. دغه رنګې عبادت ته رجوع کول پکار دی، مونځ ته رجوع کول پکار دی، عبادت طاعت ته. دا مشایخ کرام موږ ګورو چې هغوی تحیة الوضو نه قضا کوي، تحیة مسجد نه قضا کوي، د چاشت او د اشراق مونځ نه قضا کوي، د وابین مونځ نه قضا کوي. زمونږ علمیه ده چې خلک فرض مونځونه نه کوي. نو پکار ده چې عبادت طرف ته رجوع وشي، د مونځ پابندي وشي. که جماعت ته نشي تللی یا پابندي لګېدلې وي نو کور کې د جماعت احترام پکار دی. حدیث مبارک کې راځي
چې کم مونږ جماعت سره وشي هغه د ځان ته مونږ څخه 20 درجې زیات اجر او ثواب لري. نو د هغې طرف ته رجوع پکار ده. دغه رنګې استغفار کول پکار دي، د الله نه مغفرت غوښتل پکار دي. ګناهګار که د ځان ښکاري که نه ښکاري ځان به ګناهګار ګڼي. انبیا کرام استغفار کوي. د الله حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي زه 70 کرتی یا بروايتين 100 کرتی استغفار کوم د الله تعالی بارګاه کې. او مبارک چې د دې لوی شان باوجود استغفار کوي. موږ تم تعلیم خي. مبارک فرمایي که سړی د صدق دل څخه توبه وباسي که ګناهګار هم وي الله به د ګناه څخه داسې پاکي لکه د سره چې ګناه نه وي کړي. الله تعالی په توبې باندې استغفار باندې خوشحالي. دغه رنګي د خپل رزق محاسبه پکار ده. زمونږ آمدن څنګه دی؟ زه خو چانه سود نه خورم، چا سره خو دوکه نه کوم، زما خو د حرام مال زما ګېډې ته نه راځي، زما جیب ته خو نه راځي. نو که انسان خپل مال صفا وساتي، حلال وساتي، الله به دعا کې برکت واچي، الله به ورته زړه تسلي نصیب کړي. حدیث مبارک کې راځي چې انسان د حرام مال خوري، حرام لباس وي، حرام غذا وي او د الله تعالی بارګاه کې دعا کوي، الله تعالی فرمایي زه به دې دعا څنګه قبوله کړم؟ لباس د حرام دی، خوراک د حرامو دی او پسې راتېر شه غذا د حرامو ده او جنت ته هغه جسد نه داخليږي چې هغه په حرام باندې مغذى شي، حرام باندې هغه جسم راغړ شي. فلهذا د حلال رزق فکر کول پکار. دغه شانتي صدقه ورکول پکار دی. انسان په زړه کې الله تعالی د مال محبت چولې دی، د الله د رضا لپاره خپل مال راوالي او د الله په بارګاه کې مصرف کړي، د الله په لار کې خرج کړي، نیکانو ته، فقیرانو ته، مساکین ته ورکړي. رب کریم په دې باندې ډېر خوشحالي. حدیث مبارک کې راځي صدقه د الله تعالی غضب چې دی هغه ختموي او د بد مرګ مخه نیسي. بد مرګ چې دی هغه لرې کوي. غضب الرب چې دی هغه تدفع غضب الرب وتدفع میتة السوء. د الله تعالی غضب چې دی هغه ورسره یخیږي او بد مرګ چې دی هغه ورسره لرې کوي. دغه رنګې د قرآن تلاوت پکار دی. حدیث مبارک راځي شفا په 2 شیانو کې ده، یو په شهادو کې ده، بل په قرآن مجید کې ده. نو قرآن د باطن شفا هم ده او د ظاهر شفا هم ده او انسان سره شفا ته رسیږي. سورۃ فاتحه کې شفا ده، سورۃ یاسین کې شفا ده، سورۃ رحمان کې شفا ده، معوذتین فلق و ناس دغه سورتونو کې شفا ده. نو د قرآن تلاوت پکار دی. روزانه کم از کم 1 سپاره، 2 سپاره، 3 سپاره او که ترجمه سره وشي، په حضور سره وشي، په دغه نیت باندې وشي چې الله تعالی ما ته څه فرمایي. دا قرآن خو موږ د پاره راغلی دی، موږ د پاره راغلی، موږ په ځان پوه کو، د هغې په فهم باندې، د هغې په معنا باندې، د هغې په مقصد باندې ځان ورسو. نو یقینا تلاوت کې ظاهري باطني شفا ده. نو دې موقعونه استفاده پکار ده. دغه د کسړی په کور کې ناست وي، د کاروبار نه وتی وي، نو باید د بچو سره، د خاندان والاو سره د دین خبرې وکړي. دغه رنګې د ذکر حلقې جوړې کړي، د قرآن تلاوت حلقې جوړې کړي. که یو کس په تبلیغ پوهېږي، په مسلې پوهېږي، نصیحت وکړي، درس ورکړي. همدغه رنګې اهم شی تقوا ده. د ګناه نه بچ کېدل دي. که تړی په کور کې وي، په سفر کې وي، په دفتر کې وي، په جماعت کې وي، په لارې کې وي، تقوا، د ژبې تقوا، غلطه خبره ونه کړي، د غوږونو تقوا، غلط شی وانه اوري، سترګو تقوا، حرام شي ته ونه ګوري، حرام حتی چې مشایخ کرام فرمایي د زړه خیال دې ساته، د زړه روژه ساته، زړه کې غلط خیال رانه شي، غلط فکر رانه شي، غلط وسواس. الله تعالی خو زړه په حال باندې خبر دی. ان الله علیم بذات الصدور دی. نو د رب کریم نه حیا پکار ده. نو تقوا د ظاهرم پکار ده، تقوا د باطنم پکار ده. یره پکار ده تا بارګه څخه چې هغه زمونږ په ژوند باندې خبر دی. نیت به زمونږ خوي د بل مسلمان د پاره، د بل انسان د پاره، د خپل اولاد د پاره، د هر څه د پاره. او اخري خبره چې ده چې هغه رجوع الی الله. په هر شي کې الله تعالی بارګاه ته رجوع کول پکار دي، دعا کول پکار دي. انسان که هر څومره منصوبه جوړه کی، یو کار کې مخکې لاړ شي چې د رب فضل او سر نه وي، نو یقیني نتیجه د هغې الله تعالی ته معلومه ده چې کامیابیږي به که ناکامیږي به. نو دعا کول پکار دي الله بارګاه ته. حدیث مبارک راځي دعا چې ده هغه د عبادت مغز دی او قضا چې ده د الله فیصلې هم په دعا سره رد کیږي. فیصله یې وشوي، ته دعا وکړي، رب خوشحاله شي، قادر ذات دی، خپله فیصله بدله کړي ستا په دعا باندې. نو دعا کول پکار دي. الله دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.